د نن دغه شمولتي پروګرام کې چې کوم راغلي میلمانه دي لکه سردار نصیب حمزهزی، ګلمیر خان توخی، ولی شاکر، شیرزمان ماما، نورنګزی، اکبر خان ملازی، نصیب الله لونی، ظاهر کونډی، محمد رسول حمزهزی، ملک خان حمزهزی، ستار سلارزی، جانان همدړ. زه دغه میلمانه دي نور کوم د مالیې والا یاست، که سپین ږیري دي، که افسران دي، که ځوانان دي، کښېنئ جانان کې به کښېنه. نو زه تر ګردو له مخه د عثمان غني د دوی د کورنۍ او د نن چې کوم ملګرو د 25 کسانو شمولیت وکړي، د دغو شکریا ادا کوو. ستاسو له موږ سره په پاکستان پیپلز پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړي. یوه خبره ناوختي هم ده، موږ تاسو بیخي ډېر انتظار وکړي، زموږ خو نو اختیار د ځان نه وي، یو د بل مرکه وي، ځینې ولاړېدی نیسې که وځنډېده بیا پاته ده. بیا موږ نن 4 بجې تاسو ته ټایم درکړی وي، 3 بجې موږ لوړلي والا ته ټایم ورکړی. د لوړلي والا له موږ پر 5:30 بجې راورسېدو، تاسو له پر 6:30 بجې راو. نو اول پر دې ډېره بخښه غواړو چې موږ وځنډېدو. تاسو دون انتظار وکړئ، چې دون انتظار مو کړی دی نو ښکاره خبره ده څوک چاته کښېني نه، خلک ځي. نو د دغه باوجود چې تاسو زموږ لپاره تاسو یو قرباني ته تیار یاست، یو ښه نیت هم دی، یو ښې مضبوطې ارادې هم دي. الله هم دغه رنګه خوشحاله او ښاد او آباد لره. بل زموږ میلمنو ته عزت ورکړي، الله د ستاسو عزت وکړي. عزیزانو، سیاست دی، علاقه ده، ټایم د الکشن دی. نو دې پیپلز پارټۍ ته چې موږ لاړو، دا د پاکستان یو لویه پارټۍ ده، غټه پارټۍ ده. بیا سیاست لپاره، د جمهوریت لپاره دې پارټۍ ذوالفقار علي بټو پانسۍ سو، د ده زویان شهیدان سو، د ده یوه لور وه بېنظیر محترمه بېنظیر بټو، دا یې په شهادت باندې ورسوله. نو دې پارټۍ په زراو په سلاو کارکنانو قربانۍ دي. موږ به یو خواته تلو، آزاد خلک وو، یوه پارټۍ مې یلکه او فونډیشن خو زموږ یو پلایي د یو خدمت اداره وه، دا به بیا هم وي، که سیاست وي که نه وي، دا یو اداره ده، دا به پر مخ ځي. سیاست ځان ته جلا یو باب دی، ځان ته جلا یو کتاب دی. نو په سیاست کې څوک د چا سیاست کوي، موږ فخر کوو چې موږ پیپلز پارټۍ له لاړو. پر مخ باندې د پیپلز پارټۍ له څراغو تر واره زه پر 3 نمبر وم په الکشن کې. اول نمبر اجیتور وي، 2م نمبر مولوي فیض الله صاحب وي، پر 3م نمبر زه. د خدای په فضل سره سیمانه چې کال ترس وي، 2م کال پرکېدی، موږ چې دا موږ مانده وو تر اجیتور تر مولوي فیض الله صاحب، دا موږ ځان پوره کړئ. تاسې بهاریان یاستئ، څنګه د ځان پوره کړئ؟ د دغه مقصد دا دی، په یو کور زموږ ملګری، د هغه کور کې به یو پلار وي، 5 بې زویان وو، 3 بې نژندې وې، 1 بې ماینه وه، 2 بې لوڼه وې. په دې کور کې به د پلار شناخت کارډ وي، یو به د مصر زوی شناخت کارډ وي، نور د کور د دې 18 کلو د زنانو د ځوانانو د دغو اوټ به نه وي. موږ اول کار دا وکړئ چې په اول 2 کاله کې دننه موږ 8000 شناختي کارډه اول د هغه کوروغه جوړ کړئ چې څوک کوم کورونه زموږ ملګري وو. په زور یې ورراوستل، تاریخ مو ورکاوئ، ځای مو ورښوئ، نادره ګاډۍ مو ورته دروله، شناختي کارډ مو وربرابروئ چې جوړ سوی. بیا به م له دغه ځایه د ده کور له د ده کلي له ورې تیار شناخت کارډ ورکاوه. دا کار موږ په 2 کاله کې دننه وکړئ. دا 8000 شناخت کارډ چې موږ جوړ کړل، موږ اورې له ځانه سره دا مجلس وکړئ چې موږ تر اجیتورو د مولوي فیض الله صاحب څخه زیات سو، که نیم برابر خو یو. بیا له هغه بعد موږ یونټان شروع کړل. موږ شمولیت نوم نه دی ورکړی، موږ یونټ نوم ورکاوه. په دغه یونټان کې له موږ سره ډېر خلکو شمولیت وکړي، چا پښتونخوا یې لک، چا اجیتور یې لکئ، چا ملا یې لکئ. د اجیتور وزیر وي، په کور کې چې هغه بازار له به تلئ، هغه مړګی چې دوی به په زیندو وي، هغه خوی موږ نه دی کښېنولی.
مګر هغه د هغه کورنۍ د هغه خاندان دا زموږ د یونټانو حصه سو دا 3 کاله له مخه دا شمولیت وسو دا یو شی درته وایم دارنګه د جمعیت غه دارنګه د بلې پارټۍ غه دا 3 کاله موږ دا کار وکړ یونټان جوړول 388 یونټ هم جوړ هغه هم زموږ شمولیتونه ول مګر نوم موږ د شمولیت نه دی ورکړی بیا چې دا بلدیات رالی چې موږ ځان دغه کوي دا ګران الیکشن وي د لورلای تر ټولو زیات کونسلر په پارټیانو کې پاکستان پیپلز پارټي زیات کونسلران وګټ موږ بعد بیا ملادي لاغه بعد د نوري پارټي 15 کونسلر ګټلي یو اجتور منسټر معنا د ای سی د ډي سی د پیسې د لالچ وي هر کور کاغذ جمع کړیو په دغه بازار کې به د بازار په کونسلران زیات سو هر کور ته به دروازه ورټکوله چې اوټ راکه پر 26 تاریخ اوټ دی له اوټ بعد پر 5 تاریخ راسي ستاسي آرډر موږ درکو دا کمیټې ته بقاعده درواغ په لاس ورکړو درواغ دوی دا وایي په سیاست کې معنا درواغ دوکا غلا دا ګر شان روا دي موږ یا سیاست ډیر مقدس نوم دی سیاست نوم د دغه دی چې د مظلوم او د ظالم تر مابین کومه جګړه روانه ده ودغه سیاست وي مظلوم خپل حق له ظالم غواړي دی یا دا ګر شان به کې خلاص دي موږ یا سیاست معنا ته مستحق سړی ته حقوق ورکوي دا درواغ دوی ول د کونسلر بیا کاجتور وزیر مو وای د لورلای دواړه چیرمنۍ به موږ ګټلې له موږ سره دونی قوت مګر دا الیکشن دغه سو منستران مات سو اسمبلیان مات سو نگران حکومت جوړ سوی موږ سٹارټ له بوري بازار واخستي موږ شمولیتي پروګرامونه لدی محلي ز شروع کړ لدغه بازار هم شروع کړ شکر دې د خدای په فضل سره نن 15 شپږم شمولیت دی او په هر شمولیت کې شل کسه درس کسه اتیا کسه یو نیم سل کسه دارنګ شمولیت هم ستلنه 3 ورځې لمخه په بخمه ماله کې 225 کسانو شمولیت وکړي ګرد سرکاري افسران ماستران دکانداران کاروباري خلک په دې کې به غریبانو داړیدار مزدوران به هول مګر اوټ شه دی اوټ د هر کور کې ستا موږ چې دا اوس کم شمولیت دا ټیم کړی دی 3.5 کسه موږ شامل کړي دا 3.5 کسه دا ټیم زموږ غږ سره بالا روان تاسو ته موږ دا وایي له دوی سره ځان موږ په شناخت کارت برابر کړي او په بلدیات کې موږ اول نمبر لرالو په دا شمولیتو کې معنا بازار د بوري بازار په تاریخ کې ملا نه دی کړی د بوري بازار د پښتونخوا وي تر واره د بازار لاړې اجتور ته ووټ ورکړي 2000 ووټ اجتور پر دې ښار کې واخست دا 2000 ووټ والا ګرد مایوس سو دا ټیم موږ لره روان موږ خدای مراوله موږ په خوشاله کېږو هر سړی پر ځای باندې قدر لري معنا راړي هر سړی ورور عزت غواړي موږ تاسو پښتانه یو ما تا کار غواړو کوم ضرورت ویم په پرده کې غواړو په عزت یې غواړو دا نس زما به وروره د ګریوان تڼۍ پرېوي شکنځا او چمیټې به م خوړلګي زه به فایده غواړم یا زه فایده دا رنګه غواړم چې ته به ما راغواړې ما ته به وې چې دلته کښېنه حال راکړه کوم ضرورت دی زما په وس ستا نه مه ستا یو مشوره راکړه یا یو تسلي راکړه نن نه کېږي له کاله یې راوکړه په دا 15 کاله کې یې راوکړه دا وزارت خو دا 15 کاله ستا به په ډایري کې زما ضرورت لیکلی هر ورځ به دغسې په ما منلې نه وه هر ورځ به دغسې په ما ته اسرې نه راکول مګر دا نه به پوهېدل یا به کبر ډېر کړی یا به پر پیسو په کرپشن ډېر خوند اخیستی دا سابقه حکمرانان دو ما او تا باندې باچایي وکړې هر څوک چې دی هر څوک چې راغلی دی هغو خپل وار تر پښتانه وي زرنده که د پلار د هم په وار زرنده د پلار د له خپلو وړو بعد زما هغه نن به م راڼی یاره دا وار دی راځي تر قیامته د یوه سړي وار نه وي د هغه انټرسټ هم ختم کېږي هغه غلطیان هم کوي هغه عوام وکاته هم د عوام مایوسۍ هم راځي امیدونه هم ختم کېږي دا انسانان چې دي دا د خپلې رضا دي دا د چا غلامان نه دي
نه بیا دلته په زوره څوک د ځان ملګري کوئ دا نن ستاسو چې پارټي او شمولیت وکړي ما ته معنا 2.5 غنټې انتظار وکړي نو خو زړه راته غواړي د خپلې مرضۍ است ملګرتیا را سره کوي دا شی کم دی که موږ خپلې رویې بدلې کړو بیا زما او ستا ما او تا سوچ سم کړو ما او تا لږ مترقي سوچ وکړو چې یاره زما د وطن زه ترقي غواړم زه ښه هسپتال ښه تعلیم ښه و خلکو ته روزګار د عوام چې کوم ضرورت دي که هغه د بجلي په حواله دي که هغه د کاروبار په حواله دي که هغه د ځوانانو روزګار دی که هغه ستا د وطن یو ښه روډونه وي ښه بایپاسونه وي ته دا کار وکړې چې غواړې نماینده چې کوم دی په هغه خوله پورې وي او په نماینده کې جذبه وي دا دغې حلقې له چې دی وغواړي هغونې فنډ راوړی د فنډو لارې نه دي بندي ما په انجو کې 6 کاله زه افسر پاتې شوی چې څونې پیسې له انجوزه سره دي له ډونر سره دي د بار ملکوغه چې هغه دا شورټي غواړي چې ما ته سیکورټي راکړي چې زه پر اوبو کار وکړم زه پر نالۍ کار وکړم زه د چا په کورو کې باترومان نشته د چا د کورو سره د ضرورتونه ډیر دي په هسپتال کې معنا ضرورت دی په سکول کې ضرورت دی د روډ ضرورت دی د ډیم ضرورت دی دا ډونر تا ته د راځي د سرکار له فنډه بغیر ته پروجیکټونه راوړی چې نماینده د پړلې کوي چې نماینده کې دا احساس وي چې زه علاقې له پیسې راوړم او پر دې ځای لګوم چې دا عوام یو ضرورت ورپوره کړي په ګورمنټ کې د بلوچستان له پی ایس ډي پي بغیر د وفاکه ته پیسې راوړی شي ته به پی سی 1 جوړې ته به پروپوزل جوړې ته به هلته ورتږدې چې دا د ګرد عوام یو ضرورت دی معنا به لورلای بایپاس نه لري یو بایپاس دغه یې را جوړ کړه یو دغه یې را جوړ کړه خو په 15 اربه روپۍ پر لګېږي په دا 15 اربه روپۍ چې د پنجاب وزیر اعلی ته یې کښېږدي هم درکوي هغه وایي دا خو د ګرد عوام شی دی ته به شی ورته ږدې بیا دی کار درکوي بیا دی دسخط ورکوي بیا دی منظوري درکوي دا صدر پیسې نه لري صدر مملکت فنډ یې ستا هم نه که ته دا رنګه عوامي سکیم ورته کښېږدې دی دا کار درکوی چې د یو 2 کروړه روپۍ د یو 15 کروړه روپۍ د یو ارب روپۍ فنډ و تا ته د سیند حکومت هم درکوی ته یې له سنیټر هم فنډ راوړی ته یې د بله زنانه ایم پی ای ده معنا ګسر هندو دی عیسائی دی د اقلیت ایم پی ای دی هغه ته ته دا وایې چې سیاره دا زما په لورلایکس کم عیسایان دي کم هندوان دي د دغو اقلیتو معنا دغه شی ضرورت دی دغه خلک د عیسائی په فنډ سره خوشحاله کوی دا چې نمایندګان سیاسي وي پوه لري تعلیمي وي او دا جذبه ورسره وي چې زه د عوام کار وکړم بیا به زما او ستا لورلی دا رنګه خواره نه وه هغه دا رنګه دي چې ویې ګټي بیا نو ځاته دی ارام بیا نو د پښې غځول بیا نو دی پښې غوړوي ذات خو نو د نور دغه نسته بیا د پیسو ته چم دی دی تر یو ښه تعلیم چې راسموي د یو ایجوکیشن افسر راوستلو بجای زما 400 سکوله په ضلع کې دي دا سکولان را آباد که دا را خلاص که تر هغه افسر دی د بینډار اکسین ډېر خوښوي چې معنا زما څو کمیشن جوړ شوی له هغه اکسین دی پیسې اخلي 50 لکه ما ته راکړه بیا د رابدلوم ولې ته پیسې ګټېدل د پبلک هیلث اکسین څخه دی پیسې غواړي ته ما ته اوبه ځین راکړه ته ما ته سرویسیز راکړه دا ښار ته اوبه راکړه چې هره ورځ اوبه راځي هره ورځ د نوي دویمه ورځ د راځي دویمه د نوي درېیمه ورځ د راشي کم سے کم به دا کور کې به دغه ډبې وي چې دا 3 ورځې ګزاره پکېږي مګر دلته ټینکۍ مافیا سره باقاعده دا محکمه ګډه ده چې اوبه مه ورکوو بیا به زما زه به تا ته پیسې نغدې درکوم دغسې دا پر حکومت یا پر خپله ضلع د ګرفت ختم سوی ډیسیان باقاعده په ښکاره زموږ لیویزې په غلا عادت کړ پر تاڼو یې د ډیزل له والا پیسې اخیست او دغه رنګ یې اخیستې ول یو لیویز والا موږ هغه معلوم هم دی موږ کله کله ګابه برکوو ولده د لارۍ والا زه پیسې واخلې هغه ول یاره دا 15000 درکوم بل هغه ځای ور راغ کړل د لیویز والي ول یاره 15000 ول 15000 یې راکړي ول یا مڼه په 15000 په نو څه وشي په 15000 خلاص له کوره تاوان دا په دغه خرچو په دغه کوچني کرپشن
زما او ستا انتظامیه، زما او ستا سرکار، زما او ستا سرکاري ملازم د نااهله حکمرانانو له وجې موږ عادت زما او ستا پولیس، زما او ستا لیویز، زما او ستا ماسټر په مفته تنخواه عادت شو چې نماینده د سم وي ماسټر ته دوه بسه ورکړه، ته سره غونډه 2 بسه تر میختره ورکړه، د اګر سکولان به در خلاص. دا کار دوی نه وکړ، موږ یې غیبت نه کوو، که کړی وای د ځان شورټي درکو و تاسو ته دا باور درکو، له خدای کامیابي غواړو او الله دغه وی چې معنا کامیابي غواړي بیا به مهنت کوي، مهنت کوو، له تاسو مرسته غواړو. بنده پر یو الله دی، بنده و بنده ته مجبور دی، د ستاسو په ووټ موږ مجبور یو، ستاسو په سپورټ و موږ ته ضرورت دی. که تاسو موږ ته سپورټ راکړئ، د بوري سپورټ راکړئ، موږ ته کامیابي راځي. دا ووټ انسانان اچي، ملایکې نه اچي، نه یې پریانان اچي، نه یې هوا در راړي. هر سړي ته په شناخت کارت پرچې ورکوي، هغه بیا اچي، بیا به سمرل کړي. د چا ووټ ډېر وي هغه جیت دی. موږ له تاسې جیت ستاسې وي، د پرچې ستاسې، د ووټ ستاسو د ضمیر په ذریعه ځان رسول غواړو او سهار تاسې ته دا باور درکوو چې موږ به ستاسې او د دغه بوري، د داګر بوري که اجتماعي کار وي، که د چا د محلې کار وي، که د چا د کور کې معنا ضرورت راځي. ضرورت خامخا دا نه دی په یو کور کې ګسه د کینسر مریض د 15 لک روپۍ خرڅ راځي، امیړه چې جایداد خرڅوي، د خپلې معاینې د علاج په کوي، دا نشي کولی. نماینده به دا کوي، د دغه کینسر د مریض علاج به مفت ورکوي، کراچۍ کې ورکوي، په کوټه کې ورکوي، په لاهور کې ورکوي، په سرکار کې د دې فنډ شته، ورمنظور یې. د بل زوی وس نه لري ګه سره په یونیورسټۍ کې سبق یې معنا ګه سره د 40,000 روپۍ فیس یې نشته، دا د نماینده ذمهواري جوړېږي چې د هغه غریب د زوی فیس هم دی له جیبه پرې. جیب معنا چې 7 کروړه روپۍ زما او ستا ایم پی ای په یوه روټ کې کمیشن اخیست چې ستا دپاره 7 کروړه روا دي، نو زما دپاره د 40,000 روپۍ فیس بیا څنګه نه پیدا د یو غریب سړي دپاره چې نماینده وغواړي هر کار کوئ د وس مطابق، خواري د وکاږي، منډه د وکړي. تاسو صحیح نماینده پر بوري نه دی لیدلی، نه موږ لیدلی دی، نه تاسو لیدلی. موږ یې له خدای کامیابي غواړو، ځان به دارنګه ثابتوو چې په تاریخ کې دا شی تاسو یاد کړئ، د اګر بوری فخر په وکړي چې کار څنګه ترک کړي. کور مو ودان شه، ستاسو ناوختي هم ده، موږ هم دیګر د ورځ په دغه یو، خو موږ نور ملګري هم موږ تقریرونه نه کل ور ناوختي وه، له هغو هم بخښه غواړو. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو له موږ سره ملګرتیا وکړه، زموږ انتظار مو وکړئ، موږ ته سات راکوئ. او له دغه سره سره به یو نیوز درته بیان کړم. هغه نیوز دغه دی چې معنا دا اوس پیپلز پارټۍ جلسه وکړه په کوټه کې، زموږ ملګرو ډېر لوی همت وکړئ، په دې ناستو خلک به ډېر له موږه سره ول. دا جلسه موږ کامیابه کړله، تقریبا معنا موږ 160 ګاډیان لاړ په دا بوري کې. دلته په دې پیپلز پارټۍ کې دارنګه خلک هم ول چې د هغو به دا وایي زما درس کاله سي، او په درس کاله کې د درس کسان نکل پیدا. موږ که نوي راغلي یو په سیاست کې موږ نوي نه یو، سیاست موږ له زړه کړی دی، سیاست موږ 25 کاله کړی. موږ 2000 کسان بیایي، ته 1.5 کسان بیایي، نارې د وروره تر اسمانه ځي. هغه دغسې موږ قوت ورښکاره کوي. نن آصف علي زرداري نوټیفیکیشن وکړي چې د مژک پر لکۍ بازار جوړ کړی وي. دا دغه دی جمال ګپ